دا یو وړه غوندې مسله خلافیه ده وتفصیل به د امام شافعي او احمد او اسحاق په نسبت باندې که امام خطبه وي او یو سړی داخل شو د برکت منځ تحیت المسجد یو سړی داسې باندې داخل شي چې امام په خطبه ولاړ دی نو امام شافعي احمد او اسحاق په یو دقه وخت د تحیت المسجد برکت او زموږ د امام ابو حنیفه او امام مالک په نسبت باندې ناجایز دي نه دی خطبه اوریدل فرض دي خطبه همیشه مشتمل په آیات د قران باندې او قران کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دا یو ورغه د خلافي مسله ده چې د امام شافعي او احمد او اسحاق په یو سړی د خطبه دورات کې داخل شو دوه رکعات دی وکړه دا ولا مسنون دي دا ولا مستحب دي او زمون او د مالک ته په نسبت باندې ناجایز دي مخکلا وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس والجمعه فقال صلي يا فلان فقال لا عليكم فارجع باب من جاء بالصبر فرمای جاء راغی او سړي سلیک غطفانی وځوي ها سلیک ابن موضوع غطفانی هذا بنون دي مشهور كسته ليران كذا حال في عليه السلام يخطب خطبه خلفه يوم الجمعه فقال اصليت عليه السلام وتمنون ذي كل الاسلام فيها فقال لا قال قم فركع بركعه الظهر بدك فركع ركعتين ده الامام الشافعي او ده احمد او ده اسحاق مستدل دي ده خطبه دوران کې عليه السلام ده فرمایي په پاسا برکعه دلالي مستدل او زمون مستدل سره نست قرآن دے قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او عموما خطبه مشتمله په نصوص د قرآن باندې وي چې په نصوص د قرآن مشتمل دی او قرآن ته وکي خودل او چت کېدل دا واجب او فرض دي دا موږ د مانځه په اړه د اجازه ورکړه دا زموږ یو دلیل شو زمون دین دلیل عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ہے علامہ عینی لکھ دے ها راوړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ہے او عینی لکھ دے عینی کې شتا او غیر الفاظ اذا صعد الامام المنبر اذا صعد الامام المنبر چې امام منبر توحیدی فلا صلاة ولا كلام حتى يقرأ اذا صعد الامام المنبر كلا امام په منبر باندې کینه منبر توحیدی فلا صلاة ولا كلام حتى يقرأ نو خبره او منبر شو تر هغه پورې چې امام فارغ شي دا زموږ دلیل شو دوشو او زموږ دلیل حدیث تا ابو هريره په ترمذی کې دی او دلته بخاری کې مرستور روان دی دلته بخاری کې مرا روان دی دا رستراشه وتا دا رستور روان دی باب الانصات يوم الجمعه وري منصر باب الانصات يوم الجمعه او سیوه به نه وو تکیدا چت کېده پر د جمعې په داسې حال کې چې امام یخطب وکړ پیدا مو اذا قال لصاحبه انصت یو سړی بل مرګري ته چپشا فقد لغى وقال وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت اذا تكلم الامام چپ وای سلمان من دلیل او حدیث وګوره وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه اخبر خبر وكذب سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائے اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت وفكم وقت والامام يخطب في حال الامام خطبه وای دا خطبه وقت انصت او فقد لغوت متعبست لغوت سمانا خلاف شریعت کا لغو وای
خلاف شریعت کار دی وکړو نو ګوره انصت امر بالمعروف دی چې هغه خبرې کوي خو ته امر بالمعروف کې او نهي عن المنکر کې نو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر فرض دي الګ وشو دا دوه رکعات مستحق په طریقه وړ الګ وشو نه پېښه په خبره هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې بل ته انصت چپشا دا منکر نه منع کوي چې هغه خطبه واوري نو امر بالمعروف انصت نهي عن المنکر چې د ګناه نه منع کوي خبرونه منع کوي دا لغو دي دا دوه رکعات مستحب دي مسنون دي دا به جایز دي دا د ویښه په خبره نو دا زما درې دلیل شو یو دا نص قرآن شو درې مې کوم یو دلته وي درې مې هغه دلته وي چې کوم د حدیث روایت دی اذا صعد الامام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يصبح یو بل دلیل ما سره شته هغه داوا د عبد الله بن مسعود روایت په ابو داود کې دی عبد الله بن مسعود روایت په ابو داود کې دی عبد الله بن مسعود نه دی بل راوی نه خلقي عبد الله بن مسعود یاد دی ابو داود کې نبی رسول الله خطبه وی چې خطبه وی نو دې کې आवाज کوي اجلسو کې نو عبد الله بن مسعود دا وخت په دروازه کې د جمعه راوړ نو هغه جلسه على باب المسجد نو عليه السلام والآواز ورکو بتعالي عبد الله بن مسعود مخکې راځه دی ورته وویل چې مونږ دی ورته دوه رکعات الله اکبر کویږي په خبره تعال يا عبد الله بن مسعود نور ورته وویل چې دوه رکعات مونږ وکړه او دې دوه رکعات مونږ وکړه دا حدیث ابو داود کې د حضرت جابر رضی الله عنه دی چې رسول الله مبارک خطبه او دې کې عبد الله بن مسعود داخل شو بتجلسوا جلس على باب المسجد نو عليه السلام تعال مخکې راځه یا عبد الله بن مسعود ویږي په دې ورته بهر کې په دادن مستدلات او د دې حدیث ته جواب کوم د دې متعدد جوابونه علماء کړي دا مشهور دی په حدیث سلیق غطفانی در حقیقت دی نبی رسول الله په دې روسیا ابو بزر کوي جامع شریده دی د غربت په حالت کې نو عليه السلام دا مقصد چې دې پودريږي دې خلکو ته او دا خلک د حالت ته ویني او رحم یې پیرا شي د کوم دې سره رسول نبی رسول الله چنده وخت دا ځکه کوته وي چې مونږ ذکر دي هغه نه په پاتې دوه رکعات نو عليه السلام حکیم چې د پیغمبر आवाज او د خلکو توجه وته پیدا شو اځه چاته توجه نه خلکو خپل چې دا څنګه د توجه موضوع او دې او د جامع لیدل او دا کمزور حالت یا به بزدا او هيئت بزده لیدل چې څنګه منځو شو بیا ورکړه یا نبی باندې څوک به چې هغه صدقه وکړي نو بیا چاور جامع ورو چاته شي نو بلات بیا دې کېږي دې لپاره ها او دې لپاره قدرت نو کڅوي چې اوګه خارینه مونږ سره شته صرف دی یو سړي ته وي بل چاته نه وي دې کې څه حکمت او چې ته وي مونږ ذکر دې کنه بل چاته نه یو ته وي نبی رسول الله وګوره اصله یا خلا ثم شو صحابي نه دي په داسې نه چې ګنې دي دا وخت راغی ته پوسې دې په دې نه داسې نه چې ګنې دي دا وخت راغی ګوره قم فرقا نه دی ولې مختص ورته سیاق حدیث بخبره په قرینه ده ثم شو صحابي نه دي ته پیغمبر علیه السلام ته سوال نه کړی چې ما مونږ نه کړی ته په فلار را روان نه چې پیغمبر هم توجه ته پیدا شو لأي شيء يقول له ويختص بهذا الامر من بين الصحابه څه وجه دې خاص کیږي په دې امر باندې تو ابو بکر ته ویلې مونږ وایي چې را دې دوستانه عمر ته ویلې عثمان ته ویلې مونږ لا سوال نه یا کدی مثلا را روان په فلار نو د دې وخت راغی په پتا وته لګي چې مونږ نه دي کړی نو دی وجه مختص کوي رسول الله مبارک پرې حکم دی خو ناس د مجلس کې خو په قرینه ده وجه دخلا دې غریبو سیاب بازار کې هيئت بزلري عليه السلام دې د فارا دې اودرو چې خلک د شکل ویني او د خلکو په ځل کې رحم پیدا شي او امداد وکړي نو د سوال کوا چې بیا خطبه د واک ته درېدل ولې اودرو دې ډېری وجه دي یو خدا چې په بل دیوال کې امسک عن الخطبه
وامسك عن الخشتبه یو روایت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګور محشید هغه روایت راوړي د مصنف د ابن ابي شيبه روایت دی د مصنف د ابن ابي شيبه روایت دی او محشید راوړي دي سوي وأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتين ثم عاد إلى الخطبة. ويجي أو تاري رواية محشد لكل يؤيده ما رواه دارقطني مستند ومرسلا. دارقطني كذي مؤيد اشتري. ويجي فخبره او ذكر الجليل او بعض علماء قبل شروعه في الخطبه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يريد الخطبه نتیجه کړه هم څنګه دا یو خبره دغه وخت پیغمبر مبارک د خطبه اراده لرله او چې دې څنګه ته سوچ نو هم څنګه دوه یو ځای هم څنګه امساک وکړه د دې دوه رکعات او به شروع کړه یخطب معنا د سوکلا یرید ان یخطب یخطب څه معنا ده یرید نو ټیک شو دا روایت او د مخ کې امساک هم یاسي تلبیه راځي اراده لرله نو امساک وکړه دا محشد دي او دی وی محشد دي صرح النسائي في سنن الكبرى وبوا وقضيه باب قائم کړي مستقل باب ولا ور کړي بهر کې یو دا حواله سموي مولانا صاحب ما دا وی چې دی وخت کې د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته وی چې د تخصیص وجه نه ده او امساک یو کو خطبه اراده کړی او امساک یو کو نو دا مستقله قاعده کلیه نشو چې د خطبه په وخت کې وضو برکات ده در دې صحابي تخصیص شو او مې وته امساک کړی دا هم جواب وکړه لیکن مولانا صاحب او بعض علماء یو بل جواب کوي هغه دا محمول په هغه زمانہ چې په کومه زمانہ کې په موږ کې خبره جایز او په خبر کې خبره جایز مخکنه زمانہ ده تو کې دا جواب کوي لیکن یو بل حدیث دې سره دی هغه کې دا تعبیر نه جوړي او حدیث دې محشد کوي هغه څه دی اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما سلیک نه مې جواب وکړ هغه څه کوم محجر هغه دې لیکل اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما دو رکعات دې کو په دې کې د اختصار کې قاعده ولیکل نبی رسول مولانا سے اوس دغه معارض شو د مخکې دلایل سره چې موي نمون داغی متعدد جوابونه کو یو جواب پیدا دی دا محمول دی په مخکې زمانہ دې آیت د نزول نه مخکې دې آیت د نزول نه دغه دلایل نه مخکنه نمبر 1 او نمبر 2 چې یخطبو و متضمن دی معنا د اراده لرا دا مثالی وکړو چې یخطبو متضمن دی معنا د چاره د اراده لرا یریدو دې اراده لري ولې دا تعویل کوم دوه خبرې دي تعویل ځکه کوم چې د نصوص نه کې تطبیق راشي ولې فقد لغا لفظ راغلی حتى يفرغ دا روایت پکې راغلی الا صلاه ولا كلام حتى يفرغ او اذا قرئ القران فانصتوا راغلی نو تعویل د ارادی له متضمن کوم ولې مولانا سے شابه چې تطبیق بین النصوص وبين الروايات او کته چې نه تعویل نشته دوکه بکې نو بیا مردا مرجوح دی غراجه دا یو روایت دی انس د قران دی نو چې دا خبره واحد او د نس د قران په منځ کې تقابل راځي له تسجیل ملایي نس د قران او کته د نس د قران تخصیص وکړ تخصیص شي کول ولې علت مشترک دی علت څه دی هغه مسمع او انصات دی تخصیص څنګه کوي او کته علت مشترک دی چې د مصلی تخصیص کې د مستحب د لپاره نو چې هغه څوک ته وي انس د فرض تخصیص غوړي نه کوي د مستحب تخصیص کې د فرض هغه ته لغوه
هغه تخصیص نه کې دا کې دي شي دما په خبر کوي کنه نو موږ ځکه یا با دا مرجو کړو هغه له ترجیح ورکو ځکه نص قرآن او روایت متعدد او یا په تثبیت کوم د روایت میاس کې نو دلته یكتبو متضمن تم معنا د اراده لرا تخبر الاکتفاء ټول د بحث په کې ملي راشي ان شاء الله شابه مخکې وای امام نه پکار دي چې خلکو ته وجود وکړه او دلته څه وای په خپل کا وکړه کتاو نه کړ بیا امام دې درته وای شابه او دوه کاته دي کړی دي نو هغه ورته چې نه ما کو نه دي کړی وی قوم پاسا فصول لرکعتين دو رکعات منځو کوا قوم فصول لرکعتين پېښې په خبره باندې ورپسې شه او مولانا صاحب زما یو دلیل بل مولي کړه یو دلیل زما بل مولي کا مخکې تیر شوی دی دا د عثمان رضی الله عنه والا روایت یا عثمان صاحب کله راغی نبی او حضرت عمر فاروق خطبه یاد دي دو رکعات نه دي او نه او امر د دو رکعات کړي مکه دې شوی عثمان رضی الله عنه راغی او عمر فاروق رضی الله عنه خطبه نو نو ته امر او د غسل وتا امر کو د دوه رکعات وته نه کوي د غسل امر ورته کوي هغه نه ته غسل ځکه مسنون نو هغه د عثمان رضی الله عنه روایت اهم زمون مستدل دی دغه اوس امام بخاری رحمت الله علیه د خطبه بعض مستحبات کوي په خطبه کې لاس پورته کې لکه بعضې وخت کې سړی چاته اشاره کوي لاس پورته کې اشاره کوي یا تطبیق راولي دا ګوتې په ګوتو کې ورمنډي چې داسې به پوښتې په یو بل کې نه د قیام خبر کې د فاتح کوي نو دا جایز دي شابه یا رفع الیدین د دعا دپاره بعضې وخت کې دعا ته ضرورت راشي او لاسونه پورته کې دو تر پسې هلک القرى السنه هلك الشعب کړي چې له وبنشته د یاګانې وبني کې یاګانې فدعو الله یسقینا فمد یدیه ودعا مد یدیه یعنی رفع یدیه دې مناسبت تباش او بل دې کې تصریح براشي د لقا چې په منبر لاس د دې لپاره متعد کړی دی بوته ویلا خاوله یا تشبیه ولا مخکې دې شي ویلي چې ممنوع دی لیکن په خطبه کې کول شي نو رفع دې الیو د عارض د لپاره پورته کول شي عارض دعا کې دي شي بل شي کې دي شي ها او د استسقاء متعلق مباحث براشي نو یو استسقاء په خطبه کې کول شي طلب د سوق ساتي شباب وفي قال حدثنا ابراهيم بن مسلم قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا الله قال حدثنا ابو بكر بن ابي بكر عن انس بن رضي الله عنه وعنهم قال قال الناس سلام على عبد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعه كان على فقال يا رسول الله هل كان وجعل او ما لها شو ما مراد اوخه غړي چيله ريا نشتا او بچوږي شو عيال سره مبارک دې چې ماجر ودی شي کوله باران نشتا فدع الله لنا ورفع يديه لمن استغفر وما نرى في السماء قزعة وفوقه ولد النبي دلا هو الذي نفسي بيده ما وضعها لا تتنزل حتى صار الصحاب راح قال شويا وشان ظهرونه ثم لم ينزل عن منبره فمنبرنا لا تشبه فخطبك مصرفه حتى رأيت المصرع يتحاذر ستيزع على لحيته لكن الجمعة جت وصانجي وخطب بنما جمعة ستيزع فقال يا رسول الله تهدم البناء وبل جمعه داغ سريوي يا بلدي يا غري أبادي أرنك شدون وانا مشو وغرق المال مالنا غرق شو فلا رفتين شي قرش لين أنا برباد شي فمصرنا ذلك اليوم دغر الضاران شو ومن الغد ومن بعد الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك العربي وغيره أو قال شرف يا ديري يا بل وراكتاكم ديري يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه اللهم حوالينا اللهم انقل ولا إلى من نخلك حوالينا زمون نجير شافيرا وحوالينا تنقينا نمان أصدار ذكر في مراد بسبيل استيعاء هر طرفتا ولا علينا لا تنفر علينا إشارة بينك ورب الله تبارك وناحيي من السحاب ورجوما كذا دي بيا لا سپورته کړی او اشاره کوي الا فجرت مگر ویل با اخوا کېدله
لرګېدله. وسوارت المدینة مثل الجوبة مدینه په شان د چا شوه د یو حوض لکه حوض وي که نه او ګیر چاپېره ترې دیوال وي نو د مدینه کې داسې شوه لکه د حوض په شان بر اسمان صفا شو او ګیر چاپېره وریځې شوې په شان د حوض دا چې د مدینې د پاسه چې کم اسمان او کومه فضا مثل الحوض شوه اسمان ښکارېده وریځې یو خوا بل خوا وساله عبید الفوازي کې اناتو کاریزونه او نهرونه یو میاشت ولې په غرونو باران کېده نو اوبه را روانې وې یو میاشت کاریزونه وبېدل ولم یجد نمرات یو کس یو ناحینا الا حدث بالجو یو جود دی یو جو جود څخه ته وي جو فراخ سالی ته وي ضد ثانې دی قحط ختم شو نو ګوره ډېرې خبرې معلومې شوې یو خو د باران سوال لاس پورته کول دا د امام بخاري غرض دی او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم لویه معجزه نه دلته غرض بل دی استسقا په خطبه کې استسقا 3 صورتونه دي یو دا چې په خطبه کې د باران لپاره دعا وغواړي دویم صورت یې دا دی چې بهر ته وځي او مونځ وکړي دریم صورت یې دا دی چې بهر ته وځي او مونځ ونه کړي بې مانځم دی دې کې برعکس چې زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا دی چې مونځ ته پکې ضرورت نشته هسې وځي او بغیر د مانځه نه تاسو استسقا وکړئ او صاحبین مذهب مقتدی دی وایي چې نه مونځ به پکې وکړئ بهر کې خو هغه تفصیل براشي خدا استسقا فی خطبه الجمعه دا معلومه شوه بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیمه معجزه معلومه شوه لویه معجزه ده بل دا معلومه شوه چې په داسې امور کې باید چې عوام خپل مشر ته رجوع وکړي هغوی فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رجوع وکړله پوهېږي په خبره زه ورسره پسې شم دا حدیث خو مې وویایم سات والا دي ساعت التي في يوم الجمعة بالتفصيل بالترمذي کې راځي بعضې چیزونه هلته لږ امام ترمذي په زور ورکړی دی ترور او صرف دونو پېژنه چې دا یو ساعت دی په جمعه کې او دا د اجابت د دعا دی دا کوم ساعت دی لوی اختلاف دی بعضې روایتو کې راځي چې دا ساعت بعد العصر دی بعضو کې راځي چې دا ساعت پس فراغ د امام د خطبې نه خطبه نه فارغ بعضو کې راځي چې دا ساعت د جلوس بین الخطبتین او روایت پکې شته نو زمونږ علما استاد جوابونه ډېر ښایسته جواب یې کړی دی وایي دا په شان د لیلة القدر دی دا ساعت الله دایر کوي یو خاص نه دی یو وخت الله د اجابت د فضیلت د برکت د جلوس بین الخطبتین په یو جمعه کې هغه وخت دعا قبلي بل جمعه کې دا فضیلت او برکت چې چاله ورکي د فراغت د خطبې نه الی ان يقوم الامام في المصلى بل کې خدای پاک ورکي د فراغ د امام د مانځنه دغه څه او بل جمعه کې خدای پاک ورکي د مازدیګر نه پس تر ماښامه پورې دا دایر دی لکه څنګه چې لیلة القدر کې خپل جواب دی چې دا په دې اخري 10 شپو کې دایره ده یو کال کې خدای یو شپې دا برکت ورکړي بل میاشت کې بل کال کې خدای بل شپې دا برکت ورکړي دا قرانګي دا برکت ورکړي ولې یو خاص ټیم نو بیا به خلکو خاص ټیم کې دعا کوله نه چې دایر شو نو ټول ورځ او د جمعې د خطبې د بانګ نه واله تر غروب پورې ټول وخت پکې مسؤل دعا او بل دا چې یو خاص ټیم نو بعضې وخت کله غوسه شي نو خیره کوي او بیا پرې وروسته ستومانه وي خیره وکړي وروسته پرې ستومانه نو الله ځکه دا ساعت خفي کې پټې کړه او دایره وګرځه نور حکمتونه هم پکې شته نو څه ورپسې شه وفي قال حدثنا ابو بكر بن مسعود عن ابي بن ابي ارجع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم فقال في صلاه يوافقها في ساعه موافق بني دي ساعه اليوم مسلمان اللي ولا يصلي يسال الناس شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقلل دا څه ویل لږ وخت دی عرب اوسم د تقلید لپاره راغلی یو ځای چې عرب ته چې دا شعر کا حضرت وی تقلید یعنی یو پټي هم صبر د تقلید لپاره د عرب اوسم دا رواج دي پیژل دی یو ځای د رسول الله مبارک دا انداز وکړه چې کله به شي وسعت او کثرت ته اشاره تو لاس مبارک پیدا شي تاسو به لاس فور او چې کله به تقلیل او تزهید ته اشاره تو د پیژل کو ته یو ځای کې لاس مبارک پیدا يقلل حاجر المعمولي تهته لا تبارك ادا سکا تو سوال کو وهو قائم يصلي
دینه څه معلومیږي دینه په ظاهر کې دا معلومیږي چې دا د مانځه ټیم دی د جمعې د مانځه د حدیث نه معلومه شو اگر چې اوس تبارا چې د کعب او د ابو هريره روایت دی په دغه کې راځي په سوره ویل کېږي په ترمذی کې هغه ورته وایي حضرت کعب ابو هريره ته ویل د مازیګر زمانه نه پس ابو هريره ته ویل د مازیګر نه پس نبی رسول الله چې دا لفظ ویلي چې قائم يصلي او دا هغه ټیم نه چې د کوم ناجایز دی نو کعب ورته وی آیت هذا پیغمبر اسلام نه دی ورېدلی چې کوم سړی د موږ انتظار کوي نو هو په صلات کوم سړی د موږ انتظار کوي هو په صلات کوي هو ذاکا د مازیګر نه پس پجمان ناس تر ما خان د ماده انتظار کوي نو یو صلی شو او قائمون به معنی یا ولار دی انتظار کوي او یا قائمون په معنا د ثابت قیام ثبوت کوي په یو ځای ثابت او کلک دی وسلی نو په دا معنا دی وکړه چې قائمون ثابت یصلی انتظار د مونږ کوي نو بیا غ خطبه والا پکې راغی جلوس په در خطبه دې ټول پکې راغی مازیګر راغی او کله چې قائمون یصلی نو بیا دا حدیث دا روایت هغه ټیم د پاره شو چې صلی په مانځه ولاړ نو دوه وختونه دی بل په کې نشته یا د مازیګر مونږ دا د دنیا کې او یا د جمعې مونږ دوه جوړ یا د جمعې مونږ ته مراد شي او ما تاسو وی چې نور روایت په اشتها یو دا دی نور علماء وی چې کېدی چې رسول الله مبارک په کومه جمعه دا ویلو نو په هغه جمعه یا خو د صلات حکمی والا او یا په هغه جمعه ممکن ده چې د جمعې په مانځ کې او یا دا د مازیګر په مانځ کې دوه په اشاره غلط ما په خالص سره خلک د سعارض د وجه د جمعه نه وته نو امام د خپل مز جاری ساتي یعنی چې دا غرض دی چې د جمعې د مونږ دا مقصد نه چې خلک ډېر یو ځکه د جمعه او مونږ بکې او خلک لګي مونږ بنکې دا مصر کې پاتا ته نو ویلي او جمعه کې کولی شي خلک لګي کړي نو اقامت د جمعې کولای شي شابه تجارت قافله ترجیح ہوئی ہاں علیہ السلام دابو سے پرواز ساتلا اور کل منزل کو وطول سقطم د جمعې منزل شي فلسم کولی شي او ول فقط ده کې شابه مصر یا فقریا کبیره یا فناده دا تفصیل ما ویل دی په لور ها دې کې مولانا سے ویولوی مبحث ته بدل تنه ترمذی کې بیان ها دلته نه چې د جمعې سنن قبلیه او سنن بعدیه سوري صرف دومره دا چې حافظ ابن تیمیه د جمعې د سنن قبلیه نه منکر دی هغه د جمعې سنن قبلیه بالکل نشتا دا حدیث باغ باندې راځي باب الصلاه بعد الجمعه وقبلها اوس قبل څومره دی او بعد کې دا یو اختلاف دی ترمذی کې راشي ان شاء الله ورپسې ان شاء الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال اخبرنا مالك بن انس بن عمرو بن ابي بن عمر رضي الله عنهما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد ركعتين امام ترمذی ظهر نه استدلال کوي ولې د جمعې منځ هم په ظهر کې دی کړه ماسپخین وخت کې دی کړه دغه استدلال دی ها وبعد ركعتين وكان يصلي بعد الجمعه حتى ينزل في ركعتين نو دا سوال کې یله کړي چې جمعې نه پس دوه رکعات راځي جمعې نه مخکې قرآن دی الله اکبر جمعې نه پس دوه مخکې راځي نه مخکې ظهر کې راځي او ترجمه الباب کې څه وایي الصلاه بعد الجمعه وقبلها ما جواب وکړ امام ترمذی هغه قبل الظهر نه معلوم دی د جمعې وخت د ظهر دی د جمعې په منځ اطلاق د ظهر کیږي نو دغه نه معلوم دی ورما په قول درته ویل دي ها ورته تیر نشو الله اکبر تاسو دوه نظر خبره یې راوړل ورته پرون نابر ورته شو چې ثم صلى ما كتب له الله اکبر والجبليان فالإسلام وقنان تیر نشو نو تیر شو دا عمر و انشاءاللہ تفصیل لازم دا بس یو فکر ورد ابن مسعود روایت تے من کان مصلیا یوم الجمعة فلیصلی قبلها 4 وبعدها 4
هذا تفصيل له من كان منكم مصليا فاليوم الجمعة فليصلي قبل الجمعة 4 وبعدها اور اب شنو ان شاء الله الذي ذكر في الباب کی تفصیل میں تقریر اور بتائیے غرض سره د جمعې د مانځه وخت او تجارت ممنوع شو د مانځه نه پس دې شي او خپل تجارت کوا كانت في نيام فممكن يأخذ وظفينا أي في قومنا لأنيام باللوات كبراشي تجعلوا أغيبة تغرسوا تجعلوا منا تغرسوا على 4 وكل بار في مزرعة لها فزمك كده في مزرعة قابل كاش زمك كده نبغي ذكر السلخ الشخندر ده ولا شخندر يخري خلاص المولى فشان تبي ورا ده بيقول تجعلوا تغرسوا على 4 وكل دفعتي بعد بمزرعة كده سلخ الشخندر فكان إذا كانت يوم الجمعة بشوى تنزل عروض الأسطول السلام أغبيخون جزمك كدوبي فتجعلوا هنا بواجه في خدر فكتوين للفاخر ثم تجعلوا عليه خبزة من شعير يومه يربشي بالفاخر تطحن هذا بأولكره يومه يربشي بأولكره فتكون أصول الصدق عرقه ده أغا شقندر أغا تقليب وخلقوا ترغالي كي وخلق نہیں دا بیا وکه شو لکه چې اوس په ترکارۍ کې لوګا یا تور باټینګ مخکې ورکونه نن سره کو او بل ځای کې راځي چې د پاسه کې توابل واچو مصالح توابل مصالح به توجودي کې تبل ځای کې تا ورکونه نن چې دغه راځي د سورۃ الجمعه فنسلم عليه باغي ومسلمه فتقرب ذلك الطعام الى نمو الدعاء في الزكاه فانا اقول ببطل مستتر وكنا نتمنى يوم الجمعة الجمعة الذي أميت بمدر لطعامها الطعام بينها لذلك يقول الطعام الجمعة هذا من الجمعة لذلك لذينها لذلك يكلم الجمعة ولا تبيع شخندره مناسب دا غريبان سوونه ده هم ډوډۍ نه بغیر ویسا کوي شخندر خواږي دله چینی جوړي په نیلونو کې دغه دا خواږي او چې د پاسه په وړور واچي الوه هم دي ابه پاسه کړه او مصالح توابل بل دی راځي توابل به په پاسه واچو نو ګور دې دا معلومه شو چې د جمعې د مانځنه په ډوډۍ خورا بل چې علا دعوت کول من مسیح کول لو څه څه شي ودې قال حدثنا ابو بكر بن مسعود قال حدثنا ابن عبد الله بن حاتم صحابي عن سعيد بن الله عنه قال ثم تيلولت نکولا او نو ډوډۍ خورل الا بعد الجمعه ما تاسو ته به دې چې دا مستدل احمد او اسحاق یاتي لکه سیلولا تاسو زوال نه مخکې وي او تغذیه د زوال نه مخکې وي چې دا دواړه د مانځنه پس نو دا غیر مخکې شو لیکن امام بخاری د دلایل مخکې ویلي دي ها رواه غیره او دې نه ما څه جواب کړو مې دا سیلولا تاسو په نوم نسبت النهار کې برابر خبره ده قبل زوال او بعد الزمان او د تغذیه اطلاق مجازا د زوال نه پس ضروري هم کېږي دا کله دې تغذیه اطلاق ته مجازا په پېشمنی شوی دی هلموا الى الغداء المبارك هلموا الى الغداء المبارك مجازني فدیل کیږي او پسې الله نمازنا مخکې مکوا او بدن قول شي ولې ټول علماء اتفاق دي چې خیر له رسول الله وإن قال حدثنا محمد بن عمر الشيباني قال حدثنا ابن حبان الثاني قال حكمني قال ابن عباس رضي الله عنه يقول من مخکې ماذا اذا تکي دا محمول له ايام او الشتاء باندې شابته او پته چې د جن ورځې خلک دی هغه نه پس خدا خود تلوي ضرورت نشته نه زموږ جن جدا دي د عربو جن جدا دي انت دومره لاندې ورځې نه راځي چې دا اوس په موږ باندې لټه وي اته نه ورځې دي د خطا شو دي مضبوط یو دی ورځې دلته دا کویږي او د دې وخت د سبا باندې څه وایي او کم کا الته کې د سبا بعد په 12 منټ او 15 بجې د سبا بعد په 12 منټ او 15 بجې اوس چې راځه او دلته ما هم باندې په څو ها د منټه پاسه 15 تقریبا ما هم ته نه یو همدا څه په 2 منټه پاسه ما هم باندې 12 غنټې ورشو
دولت جنټې پټ دولت جنټې مکمل وشو در ورته ډېر لنډې ورځې بیا هم زموږ یو ګنټه تقریبا ورځ زیاته شوه یا 3 پاوه زیاته شوه دوسر پاتې شوه وبه قال حدثني سعيد بن ابي بكر قال حدثنا ابو عثمان قال حدثني ابو حاتم عن رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الصلاه الخوف مولانا صاحب لك ما متوجه صلاه الخوف هغه وخت کېږي چې کوم وخت په سړي د دشمن یاري او جهادي میدان نو هغه وخت صلاه الخوف دی صلاه الخوف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په صحیح رښتو طریقو ثابت دی وایي ځکه چې په دې موږ کې ته د مکر د دشمن نه ځان بچ کې نو په کومه طریقه چې ته د دشمن د مکر نه ځان بچ کولی شي هغه طریقه ورته استعفوا هذه فكما طريقة لا تقول دي ايش اختلاف نشتا دا دلیل طریقې استعفوا هذه فكما طريقة لا تقول چې ځان بچ کړ اختلاف پکې نشته او که بل فرض قدام بیا ځان نشي بچ کولای نو بیا موږ قضا کولای شي لکه په غزوه خیبر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه درې منځونه قضا شي په یو ورځ یو منځ قضا شي د مازیګر د ماښام په نو قضا مازیګر د ماښام په وخت کې وشو او په بل وخت کې د نبی رسول الله د ماسپخین مازیګر ماښام او ساسوتل څلور منځونه پاتې شوي ماسوتل خیر تقریبا ورته وایي خو دا درې منځونه ته قضا شوي نو دې کې د ټولو علماء اتفاق د هیڅ اختلاف پکې نشته که چېرته یې خیره زیاته وه او د دشمن د ګرفت د دشمن د زورورو او تا موږ نشو کولی نو پر اتفاق د چې موږ کې قضا کولی شي او که داسې نه په هره طریقه عمل کولی شي دې کې یو طریقه دا ده چې په سورلی کولی شي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نو په سورلی په هغه کې د علماء بیا اختلاف دی جماهیر وایي چې په سورلی کې کېنو یو به امام شي مخکې به شي او نور په خپلو اصولو ودرېږي هغوی به مقتدیان شي او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي نه که په سورلی کې نو په امامت ځای نه کې یا به انفرادي کې فإن خفتم فرجالا پخپو بې سورلی نو هغه به په جمع کې او رکبانا بې د جماعت ولې ځکه د اصل څه پته لګي کېدای شي تا اسونه ودرولي وي او ته په مانځه وګونو د هغې واګې پرېږدې غوږ له ګوتې یوسې یا رکوع سجدې له اشاره کې او اس روان شي نو ټول جماعت به برباد شي نو دغه پکې یو طریقه ده ښه مولانا صاحب دا خو یو نقطه شوه بله وره چې چرته دې څلېرویشتو طریقو کې دې په هره طریقه عمل کولی شو په دې څلورو کې نو بیا زمونږ د امام صاحب په نزد یو طریقه غوره ده د امام شافعي په نزد باندې بله طریقه غوره ده زمونږ په نزد باندې کومه طریقه ده چې په خارج کې ورته متوجه شي زمونږ په نزد دا طریقه ده چې یو طایفه به دشمن ته ودرېږي یو طایفه به امام سره ودرېږي امام به د یوې طایفې ته یو رکعت لمونځ وکړي چې لمونځ یې وکړي یو رکعت دا طایفه به لاړه چې دشمن ته به ودرېږي بله طایفه به راشي امام به خپل دویم رکعت د دویمې طایفې ته وکړي چې دویم رکعت یې دې طایفې ته وکړو دا طایفه به لاړه شي دشمن ته به ودرېږي بس دې سره به سلام وګرځي امام به دې سره سلام وګرځي او بیا به هغه طایفه راشي چې خپل کوم یو رکعت یې پاتې دی هغه رکعت ای مولانا صاحب لږ فکر دې دویم رکعت چې امام دې دویم رکعت ته سلام وګرځي دی په پاتې نو خپل رکوع یو رکعت یې پاتې لومبې ابا وکړي نو په طریقه د مسبوق سره ځکه دې دویم رکعت د امام سره لاندې کړ لومبې ته تللی او هغه لومبې چې راشي یو رکعت امام سره کړ هغه دویم پکې په طریقه د لاحق دا طریقه موږ ولې غوره کړې ده دې کې حرکات او سنت په منځ کې کړ صرف د لومبې طایفې راغی د دویمې طایفې رانغی نمبر 1 بل دا د نص قرآن سره موافق دی وإذا كنت فيه
واقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفه اخرى لم يصلوا معك. وبالكل القران ترى ذلك موافق عليه. امام شافعي سوي امام شافعي سوي اذا یو طائفه د امام سره موجود نو چې امام د سجدتين نه پاسي نو دی بکی نو دا طائفه ولا خپل منځ پوره کړي دیم رکعت کوو کې په طریقه د لاهه نو دا دیم د رکعت په طریقه د لاهه وشو سلام وګورئ دی بل شي التسلیم نو هغه طائفه مراشي نو چې راشي نو امام به دغه دیم طائفه ته په دیم رکعت کوي ویلې دې مې وته نو دوی خو دې مو کوم به فاتح کړي نو امام کې څنګه د دې سجدې نه پاتې نو کې به انتظار وکړي دا طائفه به خپل به رکعت په طریقه د مسلوک کوي چې دې فارغ شي د امام به سلام وکړي امام شافعي ته دا ولې ورکړي دلته په موږ کې حرکات او سکنات راځي او هو نه پیږي اذن په طریقه کې موږ کې حرکات او سکنات راځي لیکن ما سوې چې زمونږ او فقط قرآن سره دی دا رسول الله مبارک کړی دا طریقه هغه او فقط بری اوس ګوره د دې په لکه څه شی راځي لیکن انتظار راغی د امام د انتظار او د مثال نشته په بل ځای یو بل ځای کې سره راځي دغه د رومبه طائفي موږ د امام نه مخکې خلاص شو د دې چې ته مثال نشته او زمون په هغه حرکات دي د حرکات مثال ما سره شته لکه څنګه تحویل د قبله په وخت کې نبی رسول الله او صحابه حرکت د صلات کړی دي کنه لګي نو موږ سره د حرکت د صلات مثال شته هغه حرکات د صلات په عام کې منسوخ دي کې ثابت دي او یو نه چې دې په موږ کې دا تاسو موږ ولا موږ کې نو جایز دي خبره د اولاد او د غیر اولاد دغه ما خو ته چې موږ په سوتالي سره دې نور باندې نه کوو دا حرکات او سکنات دلته ثابت دي او مالي مثال شته لیکن د دې مثال څه شته چې مقتدی امام نه مخکې نو خلاص کی یا مقتدی دومره انتظار وکړي لکه کوم انتظار چې شافعي ته په طریقه کې راځي او بل زموږ د عام وخت قرآن کرام شو په هر کې ټول طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي او کته په ټول عمل کول شي شافعي ته بیا دا وراله او امام شافعي نه دا بلا وراله صرف د اولاد غیر الله خبره دي یو بل طریقه نشته بل طریقه سره بل طریقه دا چې ټول دا مخکې هغه صورت چې دشمن په جانب داخل دی کې نه او په دشمن په جانب داخل دی کې بل طریقه نشته اڅنګه ټول د امام سره نه وکړي امام دې څو صفه یا څلور صفه یا شپږ صفه کې تفصیل دی ورته څنګه چې کله یو امام قرات کې ضرورت ده چې امام کله رکوع لدی رکوع په هغه سره رکوع راځي رکوع سجده کوم سره راځي او دا وخت نه څه په ولاړ دی رکوع سجده نه دشمن ته چې کله امام د سجده نه پورته شي او رکوع درېږي نو دا دویم د رکوع صفه دی بیا خپل رکوع سجده کوي نو پاتې نو بیا به دا لومبه صف مخکې شي مخکې صف ته رسته شي وایي د امام بیا د لومبه صف ته قیام ودوار دی شاید نو بیا به چې لوکي رکوع سجده وکړي نو دا لومبه صف او سره کې دا لومبه صف وختي دوی شرکت پر رکوع سجده کې نو کولو څه وکړه نو چې څنګه امام دې سجده نه پوهته شي کینې دی مو سره کې نو دوی صف په لومبه کې اولو هغه خپل رکوع سجده چې څنګه تیرې تکینه او شریکه باندې وي په طریقه وکړه دا بل طریقه نو ما تاسو ته چې دا متحدث طرق دي په دې تاسو دې اندازه معلومه شو چې دا مونږ ولا دی او مولانا ته دا په هغه صورت محمول دی چې دا ټول متفق په یو امام او په ټول متفق په یو امام باندې ني نو بیا دا څه کولای شي چې دوه امامان دي جمع نیم قوم ته یو امام جمع کی نیم قوم ته بل امام جمع وایي یو نقطه خارجيه بل دا صلات خوف زمون مستدل په هغه مسله کې و چې
چې دو جماعتونو کې د دویم جماعت مطلوب دی. د دویم جماعت مطلقاً جایز وی نو بیا د صلات خوف ولې کاوه؟ بیا به دو جماعتونه شوي وي که نه؟ الله اکبر پوهېږئ؟ بیا د صلات خوف ضرورت نو دا اذا قمت فيهم چې رسول الله مبارک په صحابه خو ټولو چې موږ ورپسې منظور او یا دا چې قوم په یو امام متفق وي او که نه په قوم کې دوه اماماني نو بله طریقه یې دغه ده چې امام دې په لمونځو کې نیم پورته او بل امام دې نیم منځو کې خپل پورته دا ورپسې أليس عليكم جناح څنګه دی ان تبتغوا فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان خفتم تاسو کې ان خفتم کې صلاة خوف ته اشاره ده لوزر پسې اشاره قبل نجد ما تاسو تبیرو کې د مکې مکرمه نه تر عراق پورې دا علاقې ته نجد وایي او نجد اثر کې مکان مرتفع ته وایي دا علاقه اوچته وه او مکې مکرمه علاقه نشیبي وښکته وه هغې ته تهامه وایي ځکه ورته نجد وایي په واضح نه اوس مولانا صاحب یو مبحث مې پرېښ خو ویې خیر ترمذي کې تفصیل لري دلته وویل ته چې لومړی صلات خوف په کم سفر کې مشروع شوی نو اختلاف پکې شته خو راجح دا چې دا په سفر په غزوه د ذات الرقاع کې وي او تاسو تېر شي چې ذات الرقاع ورته وایي تېر شوی ذات الرقاع په دې وجه وایي چې د صحابو شپې شلېدلې وي رقعیت به تاویل ټوکې به تاویل یا رقاع ورته بله وجه چې دې کې موږ دوه ټوکې شوی مثبت دوه ټوکې شي یا ذات الرقاع په بل وجه چې جنډې د مختلفو رقمونو یا ذات الرقاع په بل نسبت وایي چې غزمه ذات الالوان وا یا ذات الرقاع په دې وجه وایي چې کوم غږ ترجمه شوی هغه مختلف رنگونو ټوکې رنگونو یا ذات الرقاع چې سپیش دې له حدیث کې مدقق صحابي وایي نلف على ارجلنا موږ په ټوټه تاوه ابو موسی اشعری او یا جنډې ټوکړي او مختلف ټوټو یا ځمکه ذات الالوان یا غر ذات الالوان او یا ترقیع د صلات په کې کېږي اختلاف پکې شته خو اول چې کوم موږ د خوف شوی دی دا د چې وسوي دا غزوه ذات الرقاع کې و اخبرنا سالم چې عبد الله بن عمر وی غزوه او د معاذ رسول الله صلی الله عليه وسلم نجد نو مقابل شو دشمن سره فصفقنا لهم وتصفون جوفا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه أقبلت طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسجد سجدتين ثم انصرف إلى مكان الطائفة التي لم تصلي هذا جاء مذهب سر موافقت الإمام ويجي فجاء وغيال فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم صلى فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين هذا هو المستدل او دقة عبد الله بن مسعود رواية براشي ان شاء الله افضل المستدل راجل ستوي بحثو فرجع قياما يعني بحثو كي وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جرير عن مستقيم وعن عن يوم رضي الله عنه وعن من قبل ذلك اذا اخذت الصيام وصلت وامر عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا واحسن ذلك فريقا من وربانا اذا اختلتوا قياما كبير شيء او فولا نو خیر دی یا پخپل مکه او کې شابه دی وبه قال حدثنا يحيى أيوة بن سلام قال حدثنا محمد بن حاتم عن زبير بن زبير عن رجل بن عبد الله وصل من يعلم رضي الله عنه وعن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم فكتب أوصله معهم وركع وركع الناس منهم ثم سجد وسجد معهم وقال قام الناس معه فكبروا وكبر من كبر وكبروا معه وركعوا وركعوا الناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية
فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم فقام الذين سجدوا معه وحرسوا أغيلار دخلوا مرقلوا صوكيه وحرسوا ومن تفيقا واتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا والبسيطة ولا باب الصلاة عندما نعمل في حسن ونساء العبدين وقال الألباني كان تحيا فقال لم يحضروا على الصلاة يصلي الإمام كل من نفسه فإن لم يحضروا على الإمام صلاة عند مناهزة الحصول ولقاء العدو لك ما تمتوجه شيء يوم صلاة د طالب د بل صلاة د مطلوب دی یو صلاة د طالب د بل صلاة د چا دی د مطلوب صلاة د طالب چې ته د دشمن طلب کې دا هوسته اختیار دی او صلاة د مطلوب پیژنې چې دشمن ستا طلب کوي دغه څه اختیار نشته نو زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دی چې صلاة خوف او صلاة د مطلوب کې طالب کې نه دی طالب کو خپل اختیار دی او امام شافعی احمد هغه من دوالو کې کولې شي زموږ دلیل هغه دی چې کوم حدیث دا بنو قریظه وي ال صلات د طالب دی ویږي چې صلات د طالب د خپل اختیار دی هغه کې د صلات خوف ضرورت نشته او مطلوب کې خو امکان لري چې دشمن طلب کې هغه طلب کوي لکه وخت کې تیر شو هغه ستاسو مجبوریت دی مخکره قال عند مناهضة الحصون ولقاء العدو فلذ مناهضة الحصون مناهضة في جنة كذا سوى توي تجير شابيرة توشي محاصرة دخلانا أو لقاء الدشمن تاخذ صلاة الطالب دي قال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح أو قادر فصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه الكل من الله سبحانه او قادرون فإما أخروا الصلاة حتى ينكشف الفتحة دي كمونغا مرجوزة ضرورت دي ختم شيء أو يهمنوا ويصلوا ركعتين لك سفر فيه أو فقادرون صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يبدلوا التكبير وتكبير النفل ويؤخرونها حتى يأمنوا دي كوسلهم موافقات دي كصلاة خوف ضرورت مشتاق صلاة خوف ضرورت كلا دي مولانا سيب شابه كسر يرى كي دشمن حملة كي دي كوتا پیدا يرى مشتاق متأخير يوكا رسلوا كخير مخيرا وزاد السعودائي قول مجدنا وبه قال مشهور وقال أنس الأمثل حذرت ذحالف ومناهدين محاصرة حسن تسترفع لا فيراح كلا هذا عند إذاعة الفجر واستدى اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار لك خير لك بعض خندق في شيء هذا هو المستدل فصورة الصلاة خوف ونكبت فصليناها ونحن ما في مصافة لحدنا قال المؤلف وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها دون الاستخفاء يرى ما تعمل فوق الاستخفاء شباب وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان علي بن باكر عن يحيى بن ابي بكر عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من بلده فجعل يسوق كان قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى هلت الجمع عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الى التوكل دی وخت هم مناهزه محاصره دا غوینه مسلمانان محاصره کی ویشي په خبره نو د دې کې مطلوب دي نو صلات المطلوب کې موږ مخکې وې کنه چې صلات خوف باندې قادر نه نو قضاء کول شي ورپسې اشاره اور راکبانم کول شي ایمانم کول شي دوی په دغه وخت کې د موږ په ظهر د تعصیب باندې کړی دی کذالک الامر عندنا قرآن کې راځي څنګه دي ما سوې فقياما او ركبانا اذا تخوف الفوت يريږي د فوات منقول په دابیر کول شي او پر دغه چې شافعي ته په باندې به په جمع کې زمون باندې په دابر کې انفرادي ده فاحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم احدكم العصر الا في بني قريظه هذا زمون منزل صلاة خوف هناك ضرورت نشته صلاة خوف یو مظاهر عملو کو منذ قضا کخو الته ورته او بل دغه عملو کو په معنا عملو منذ پلارو کوي زمون نه پیدا نه ورته چې مون خامخا قضا کې مراد زمون عدت ته تیر مکه تیر شي به شبا حدثنا ابو بكر بن محمد بن عثمان قال حدثنا ابن عثمان عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الاحزاب الى يصلي احد على عصر الى بني قريظه قال بعضهم يعصر في الطريق بعضهم ويا
وقال له ابو بكر حسنا او ګور چا په ظاهر باندې کې چې بنو قريظه چا دې نه مطلب دا چې بل کار زر ده ظاهر نه مراد وقال له ابو بکر صلينا بالمنا ذلك وذكر ذلك چې سماجو مشوا چې کسولات د طالب وي او یره د دی وي چې دا قضا موږ کوم نو زمانه دا شي خرابيږي نو قضا کول شي تاسو پوهیږئ ای ګوره بعض قوم قضا کوي او بنو قريظه ته ورته ها ودي یو کې تبکیر دی بل تکبیر ورته تبکیر دا چې اول وخت حمله کول غلط ترغه مناسب دی غنو صحه او یو دا چې الله اکبر ویل جهاد په وخت دی او روح د دشمن په ځای کې ورکوي عند اغاره مول بیا دی وخت په غلط کې وکا او په حرب کې والحرب عند الاغاره والحرب د سار موس په غلط کې دی وخت او کړي وخت موږ متر مرګري د عارض د وجه نه غلط شو لکه چې په مزدلفه کې د عارض د وجه تغلیظ دی دوه پته شو ثم كان ثم ركب فقال اللهم اكبر فإذا ركبنا اذا نزلنا بسحب من فتاه قرابا مدني فقال لي من في تذكر يقول محمد صلى الله عليه وسلم قال وحديث عن جيش فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد المقابله وتقدر عليه فقال رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتی منذ په غلط کې او بسول الصبح بغلط عند مناسبت دبا فقال ابن عبد المثال بن يابا محمد ان ذات ان الله فقال او دې مهال کې ما ته متویل عمره به په تبسما عبد العزيز خو خان ده بس وکوم ولاس ورپسې الرحمن الرحيم